بسم الله الرحمن الرحیم. د سیاسي ګهمه ګهمه ولا هغه موسم او مغه شان ګرم روان دي. په دې وخت کې د سپریم کورټ فیصله چې کومه ده هغه اوس د های کورټ لاهور او های کورټ پېښور د طرف نم داغي اومق شانت هغه چې کوم دا وی فیصله وا داغي تایید راغې. خو پی ډی ایم حکومت چې کوم دی هغه د دې په دې د دې روان الیکشن با د پاره اډوله تیار نه دي او نه اغي د دې لپاره اوس نه څه تیاری کړې ده. الیکشن کمیشن هم د دې لپاره 10 حربي استعمالي چیرې دادي ډیلی شي. نن تاسو ته د دې په تناظر کې یو بل طرف ته اشاره کوم چې هغه طرف ته د ډیرو خلکو خیال نه دی او په هغه باندې عمران خان ډیر زیات بدنام شوی، خاص کر دی پی ډی ایم حکومت هغه باندې ډیر زیات هغه بدنام کړیم دي او تر دا اوسه پورې مکه یو خبره چیرې دا آی ایم ایف دا چې کوم معاهده و دا هغه سبوتاژ کړی و، دا هغه خراب کړی و او دا د سینما پکارو. که تاسو په خیال کې راځي اوس د اسحاق ډار دی طرف نه 15 روپے دا لیټر چې کوم پټرول دا ارزان شوی دی. دا په دې وخت کې ولې ارزان شو چې کله د آی ایم ایف سره معاهده ته 310 روپو ته پر لیټر پورې شوې ده. په داسې وخت کې ولې وشول چې کله حکومت ورسته ورځ چې دی گاهې به گاهې هغه ډیفالټ طرف ته روان دی. په دې وخت کې ولې وشوله وای دا یو سایلنٹ پیغام مشر رجی صاحب طرف ته دی که ته د الیکشن طرف ته سي او ته د حالات مونږه الیکشن طرف ته مونږ راکاږي او ملک الیکشن طرف ته زی نه بیا به مونږ ملک ډیفالټ طرف ته بوزو، بیا به مونږ هغه معاهده چې کوم د آی ایم ایف سره شوې ده بیا به هغه معاهده چې کوم دغه مونږ سبوتاژ کوو، مونږ به هغه معاهده خرابو څنګه چې عمران خان کړی ده نو اوس دیم خرابوي. نو اسې دې ځکه یو سوال دا پیدا کیږي چې که مثال په تور باندې هغه خراب کړی و نو هغه يهودي ایجنټ مو او هغه خو لکه د پاکستان دشمن هم دی، غدار وطن هم دی او نااهل هم دی، هر رنګه سونم چې پاغه باندې مونږه الزامات لګول شي نو او به لګو. خو دا پی ډی ایم والا یا دا اوس حکومت چې کم دی په دې کې چې کم ناس کسان دي دا خو محب وطن او دوی خو راغلیو چې ریاست کو بچانا ہے سیاست کو نہیں. نو هغه اوس چې کم د ریاست باندې کم بوج را روان دي اوس په دې څه جواب ورکوي چې کما دی اوس ته آی ایم ایف ته معاهده چې دا هغه سبوتاژ کوي یا خرابوي یا مل ډیفالټ طرف د بوزي او کو دا خبره پر اشتیا باندې دغه سی وی چې مشر رجی صاحب ته دا د پیغام رسول دي نو دا مونږ ته کم طرف ته روان یو. نن چې دا ډالر کم ټوپ والو د 19 روپو دا ټوپ چې والو او تقریبا په 295 باندې په اوپن مارکیټ کې ډالر دستیاب نه دی. می بی چې وی سبا مارکیټ کریش شي او 300 یا 310 پلس باندې ډالر ورسیږي د دې به څوک ذمہوار وي؟ د پی ډی ایم حکومت په آیا د دې خبرو ذمہوار وي؟ دې خبرې ته او دې نقطې طرف ته مستاسو دا صرف توجه مبذول کوله. خوشاله او بریالي اوسئ.